الرجال قوامون سړی چې دي نو دا حاکمان دي په ښځو باندې. د قوام معنی دا قائم کرنے والا، حفاظت کرنے والا دی. به صحیح قائمون کې به د کور انتظام منتظم به تاله کپړه تاله پیزار ستا چې څومره حقوق دي ضروریات دي دا به ټول په خاوند باندې بوج اچولی او دا بیا وایي نه زه بهر ته وځم کار کوم. دا خو جایله ده نه پوه شوې پوهېږي نه خاوند ته خدای پاک بوج ټول په هغه اچولی او بما انفقو من اموالهم هغه به خپل مال پر تا باندې څه کوي خرچه کوي به ته په کور کې په خلاره کښېنه خپلې ښه او د نیکانو ښځو چې څومره حقوق شریعت ښځو له ورکړي که نه دومره ګورې بل چا نه دي. دا خو دا بعضې ښځې دي چې میرا جسم میرې مرضي که نه دا خو لغړۍ شرګې دي که نه بهر ګرځي راځي دوی ته خو دا پته نشته چې تا د شریعت کم مقام درکړی دی. مخکې به په میلو کې خرڅېدې په میلو کې به خرڅېدې ژوندۍ به یې ښخولې هغه وخت ځان ته یاد کړي چې ژوندۍ به یې ښخولې د هغو پیدایش به عار ګڼلی کېده. دا رحمت ورته چا ویلي نبي علیه السلام ویلي دا ورته چا ویلي چې کفالت یې چا وکړو نو جنت ته به ځي. دا ورته چا ویلي دي چې هغه د هغې د خپو لاندې جنت ته کم ورشي. دا ورته چا ویلي دي چې هغه ستا عزت دی هغه ستا قدر دی ستا احترام دی. دا دومره عظیم حقوق چې ورکړي دا چا ورکړي شریعت. دوی ته خپل اصل نه دی معلوم چې یاره د شریعت نه مخکې زمونږ اصل سو تاریخ یې دی کتلی که نن به دوی بهر ته نه راوتې چې موږ له زموږ حقوق راکئ موږ د ښځو په شان د سړو په شان حقوق موږ مساوات راکئ. نو الله مساوي نه پیدا کړی نو څنګه به ته مساوات وکړې په ګواهي چې ستا قبلیږي ته یو یې نه قبلیږي یو دوه ښځې به د یو سړي برابر په میراث کې به دوه ښځې د یو سړي برابر نو ښځو اعتراض کړی و که نه وایي ګوره میراث چې کوم دی نو هغه 1/2 تقسیمیږي دا خو د سړو دغه زموږ نه زیات دی پکار دی چې موږ له یو شان حصې راکړی شي. الله تعالی فرمایي بما انفقوا من اموالهم هغه به خپل مال په تا خرچه کوي او تا چې د میراث هغه واغست بیا خو پې ځان نه څه کوي جوړې هلي بس نور څه کار خو د ښځو نه وي که نه ښځو نور څه کاري نه خو دغه شی نو ځان پې دغه کپړه پیزار او هغه د الله تعالی د خاوند ته ویل دي هغه د خاوند ته ویل دي چې دا کار به ته کوې نو چې دا کار هغه کوي نو ټولې میراث مساوي هلې هغه به خپل مال په تا خرچه کوي نو که میراث هغه ته زیات میلاو شي خو په تا یې خرچه کوي که نه و بما انفقوا من اموالهم هغه به د خپل مالونو خرچه کوي نه د ښځې د ضروریاتو او د هغې خرچه به برداشت کوي خپل وس مطابق غټ ډیمانډونه نه ګوره. نو ګوره د ښځو حقوق چې شریعت څومره ورکړي داسې یو مذهب نه دي ورکړي یو مذهب داسې حقوق نه دي ورکړي.